الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميت الجاهلية. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمهجوري برا مدجان عالم، ترحم يا رسول الله ترحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زمادر محترم صدر جلسہ جناب پیری طریقت فخر الفقراء سید السادات جناب حضرت سید شمشاد علی شاہ باچا صاحب و دیگر علماء کرام و دوڑندی ددی پا اجازت معزز سامعین و حضرات رونو للہ الحمد چی یوزل بیا آغا بہترین میاش پا منگو تاسی باندے پا خیر خیریت و خوشحالی سر راغلا کما میاش کے چی اللہ رب ذوالجلال رحمت عالم سید العربی والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی دنیا تخکار کڑیو تشریف روڑی. علماء کرام پدغا محافلو کی دخپل علم موافق او دخپل محبت او د اخلاص موافق د دغه پاک هستی د شان متعلقه سناس بیانای سوک د هغه مبارک په دې نورانی چهره باندې خبرې کوي، سوک د هغه ظاهری خاص په باندې معنا او باطن او نورانیت باندې خبرې کوي، سوک د هغه مبارک پیدائش او مکی حالات بیانائی، سوکی مدنی حالات بیانائی، سوکی غزوات بیانائی. خو ہر سوک ہر عالم دا اللہ دا رضا دا پارا دا ثواب دا حصول پنیت دا دغ مبارک ذات دا سیرتنا تاسو تسلمحات پیش کئی. دے مختصر بیان کی زمان چی کم عزم و ارادہ دا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک نا تر قدمین و شریفین و نکان و مبارک و پوری دا طول و تعریف خو زما وس چی دا علماء دا وسن بہر دی غوالم چی دے مختصر بیان کی دا رحمت للعالمین دا دوالو مبارک و لاسنو ظاہری و باطنی خائص بانی خبری ہو. دا یو موضوع چه دا رسول اللہ مبارک دا مبارک لاسون دی
دے کے ظاہری خواہش سمرو او دے کے باطنی معنی و قوت و طاقت اللہ رب الجلال سمرا چولے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا رحمت للعالمین دا دے پاک و لاسنو متعلق فرمائی چه ما پا دے خپل و لاسنو باند حریر و ریخم مسکڑی دی ما مسست حریرا ولا شیئا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا و ریخم یاد و ریخم و ہم مثل پاستسی زنا پا دنیا چه سمر دی خما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک لاسنو او دا کفینو پشان پاستسی زنا پا دنیا کی ندی کتی سرد دی چه علماء کرام چاچه تصنیفات پا شمائل المصطفیٰ لکلی دی آغای دا هم راخلی چه دا رسول اللہ مبارک لاسونا غٹ غٹو خو آغلان دی شارحین محدثین بیالی کی چه دا غٹوالی دا سی غٹوالی نو لکه دا بانڈی دا زمیدار و خلکو چه لاس و خپای غٹوی و شدل بدل و شخوی نا بلکہ دا رسول اللہ مبارک لاسونا غٹو طول اندامون غٹ غٹو خو داغی سر دمر پراستو چه ابو حریرہ رضی اللہ عنہ منگتا حکایت کئی چه وریخم هم داغی پسوالی تنرسی دا رحمت للعالمین مبارک دا دے پاکو لاسنو باطن اڑخ و معناتا چه منگ متوجیش منگ دا نوائیو چه دا رسول اللہ مبارک لاسنو کی گنی لس گوتی نا بلکہ شل گوتی وی نا دا عام انسانیت چه ہر لاس کی پنز گوتی وی دا مبارکم دا قشان پنز گوتی وی دا عام انسانیت دولا سنوی دا مبارکم دولا سنو اچھے تا نصوصو کی رازی چی قل انما انا بشر مثلکم نو مقصد ممدا مثلیت دا کمیت دی چی رسول اللہ مبارک دا اندامونو پلحاظ باندے دا انسان پا شکل باندے دا اندامونو دا عام خلقو نزائد نو ولی دا کیف پلحاظ سرا بیا رسول اللہ مبارک صحابہ کرامو تفرمائی انکم لستم کمثلی تاکید ہوئی تاسو یقیناً زما پشان باندے نئے اور دویم حدیث کے ورطہ فرمائی ایکم مثلی استفہام انکاری پیش کئی تاسو کے کم یو سڑے دا سشتا چے زما ہم مثل لشی یوم در کے زما پا مثل نشتا دا ہما حدیث دی بخاری را خستی ترمیزی را خستی ابو داود را خستی آگا ہم آیت دے چے قل انما انا بشر مثلکم زستاسو پشان بشریم نو دا دوارو نچوڑ دا دے چے مبارک دا اندامونو پلحاظ انسانو انسان بشرو دا مورو پلار نا پیداو دا آدم علیہ السلام پا اولاد کے راغلے دے دا معراج پشپچ کلا اسمان تا مبارک زی او پا اول اسمان کے دا آدم علیہ السلام ملاقات تا ورزی حدیث دا بخاری و دا مسلم دے حضرت آدم علیہ السلام دا تستڑی مشی کئی ورطوائی مرحبا بالابن الصالح فخیر دی راشی زماغ بہترین بچے نو دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی دی چی حقا دا تا ابن وائی چی زما بچے نو دا مثلیت دا معنی دا چی بشریت نبا انکار نکوئی اندام دا بشر بانے دے برابر خدا سی فکر مرانشی چی دا رسول اللہ مبارک منگ پشان بشرون زمونگ سترگی چی دا سی نظر لگی نو بس دا غبم دا سی لگی دا او دیشا اڑخت زمونگ سترگی نظر نلگی نو دا غبم نلگی دا نا بخاری شریف حدیث دے رسول اللہ مبارک فرمائی ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم تاسو که پا منز ولاڑیئی
ستاسو رکو او ستاسو دا حیات دا عاجزی او دا خشوع چی کم دی دا پما بانی پٹ نوی انی اراکم من خلفی تاسو که زما شاعت ولاړی نو هم ما تخکاری گئی زما نظر التلگی فرق راغی چستا سترگی دا سی نظر لگی و دا غسترگی ار اڑخت نظر لگی معنی کی خلوی فرق راغی و ظاہراً داغ هم سترگی دی ستا هم سترگی دی نو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنہ مبارک دا معنی و دا باطن پا لحاظ و دا کمال پا لحاظ باندے اگا داو بیا چه پا غزوی حدیبیہ کی صدا پاس سور لسوا صحابہ کرام موجود دلتا مختلف معجزات خکارشل و مختلف ورز رالے یو رز دا سرالا چه رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا او دا سو اوبشت دیو سور لسوا صحابہ اوبن لری دا منظر ٹیم دیو دا او دس ٹیم دی صحابہ محبوب ترا غنڈی گی او دا سی پمنڈر آراوان دی را چلی گی مبارک پختنہ کئی دا سا چل شوے دے چے ٹول دے خواتا منڈی راخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کوئی چے او کوئی مت شوے دے او منگ سر چے سمر لوخی و سامانون دا ابو تشوی دی او دا منظر ٹیم دے دا او دس اوبنشتا رسول اللہ مبارک چکم لوٹین او دس کڑیو پہاگا لوٹا کی لگی شانو بپاتی وی یا یو بل لوخی دی پاغی کی لگی شانو بدی رسول اللہ مبارک پاغی کی دا خپلی گتی مبارک ٹیٹائی راوی مبارک کوئی چی دا لوخی دمر وڑو کیو چی پدی کی دا رسول اللہ مبارک دا سلور گتی خکتا نزای دے سی دیر وڑو کے لوخی بس فقط مبارک دا گتو دا سرون پکے کے خود نو لاس خو رسول اللہ مبارک ما در توویل چه دا بشر پشان دولا سن لے خو زما استاو گوتے و لا سنت تندو او دا سختی پٹیم کے چاہتا و بنشی ورکولی و رسول اللہ مبارک لا سنو گوتو کے بیادا کمالو چه کلی پاغلوخی کی خودنو دا آغی گوتو دا مینز نچینی شروع شوی او بروانش خلق پی او دا سنہ کئی سوار لسوا کسان پی باندے او دا سنائی او با بیا ہم روانی بیا ورطا اعلان کئی چی چا سر سلوخی وی اغلوخی مم پی ڈک دا چاو خان کتگی وی نو دل تراشی دی لوخی نا لوخی ڈک کئی لڑشی او خان مم پی ماڑک کئی او یو راوی وائی چاہتی پختن کڑی سمر کسان ہوئی وی من خود سوار لسوا کسانو خو کپا دی مجلس کے چوار لسلک کسانم وینو را طولو تا ہم داو بکفایت کو دم رضیاتے عقل خودل تکار نکی دا انسان عقل دل تا ختم ش دا مولا فتوہ و کمال و علمم دل تا ختم ش دل تا نور علمم کار نکی دل تا عقلم کار نکی بس دادا اللہ رب ذوالجلال یو قدرت داغی مظاہروا اور پا معجزہ کے مؤثر حقیقی خالق کائنات ہوئی و اللہ رب ذوالجلال دا خپل قدرت دا محمد مصطفیٰ پا دے پاکو گتو لاسنو کے خکارک باطن پا لحاظ اگا گتو کے بیادا کاما یو رز مسجد نبوی شریف کے دا ماسپخی منزوش بخاری شریف حدیث مبارک کی ناستا و صحابہ را غندی دمرا وقت مجلسو شچے دا مازیگر دا مانزا ٹیمش نزدی کورنو والا کورنو توداست لارل مسجد کی چو سمر خلق پاتی و اغی سر دا وداست اوبنوی رسول اللہ مبارک بیایو صحابی توی ورش یولوخ روڑی چی لگی اوبو ورکیوی رحمت عالم پاغلوخ کی دا گت مبارکی کزائی او دا آغین اوبروانی گی او دلتا چی سمر صحابہ دی آغی پی او دا سنہ کئی رسول اللہ مبارک صحابہ یو کس دا حضرت انس نا تپوس کئی
تاسو دغلته څومره صحابه موجود وای؟ هغه ورته وای مونږ اتیا صحابه موجودو چې د رسول الله مبارک په لاسونو اوبو باندې اودس وکړه، خو که مونږ په دې ورځ 1,00,000 کسان ویم نو دا اوبه به رسېدلې وي. د باطن په لحاظ ګوتې پنځه دي، خو معنوي کمال دا دی چې د هغې نه د مشکل په ټیم کې خلکو ته اوبه روانېږي، د عام انسانیت د ګوتو نه نه روانېږي. او که د چا نه داسې کمال ښکاره شي نو دا به کرامت د هغه ولی الله او د بهترین انسان وي. هغه مبارک لاسونه د رحمت للعالمین چې د بشریت نه به انکار نه کوي، نصوصونه ثابته، خو د معنا او د باطن په لحاظ به د خلکو لاسونه هغې لاسو سره مماثل نه ګرځوئ، ځکه دا هغه لاسونه چې کم انسان هغه به پیدایشي کافر او مشرک، کم انسان چې هغه به متعدد کلونه په شرک او په کفر کې تیر کړي، او چې کله به د رحمت عالم سید العرب والعجم دغه لاس مبارک د دې کافر د زړه د پاسه سینې ته ورسېده، په هغه دم به د هغې کافر دننه زړه کې تحول راغی او په ایمان به مشرف شو. مکی معظمې د فتح نه بعد د حنین په غزوه باندې رحمت عالم روان شو. 10,000 صحابه کرام دي، 2,000 مؤلفه القلوب، 12,000 کسانو تعداد. هغه میدان ته ما حاضری کړي د کم میدان کې چې د حنین غزوه شوې. عجیب ځای دی، بهترین ځای. کله چې دغه ځای ته نزدیکیږي دلته د بنو سعد یو قبیله پرته وه، لرې مضافاتو کې د طوایف شاته، او بنو سعد هغه قبیله وه چې بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها د رسول الله مبارک رضاعي مور بیبي په هغه ځای کې اوسېده. دی 400 کسان غشي ویشتونکي راولېږل، او د حنین د غره داسې تنګې دی په دې اړخ دې اړه غونډیو کې پټ کېنول، او صحابه چې را روان شول نو دا جهاد یوه جذبه لري. صحابه ډېر پاک خلک دي، هغوی کبر نه کوي، نشه نه کوي، خو دا د جهاد دا قافله خپله یوه نشه لري. موږ د جهاد په دې صفوفو کې ډېر زیات ګرځېدلي، تاسو یې قصې اورېدلې. الحمدلله ما د جهاد سخت حالات په خپله په ځان تېر کړي، خو چې کله دا د جهاد قافله روانېږي نو دا یو نشه لري، یو جذبه لري. دلته بعضې کسانو د خلو مبارکونه دا راووتل چې نن موږ دومره زیات یو نو زموږ مقابله څوک کولی شي. نو دا خبره د الله په ذات اعتماد خو د دوی وو، خو د کثرت باندې هم څه اعتماد راغی، د الله تعالی خوښه نه شو. د دې خبرې په وجه باندې صحابه کرامو کې شکست ګډ شو. یو کس دی د هغه نوم شیبه دی، او دا شیبه دی وخت کې ایمان نه دی راوړی، او دا هم دی لښکر کې راغلی. د خپل حکایت کوي، وایي زه دې مقصد ته رالم چې زما یو ورور د بدر میدان کې د نبی علیه السلام د تره حضرت حمزه د وجې نه وژل شوی، او ما وی زدی لخکر کې زمو د جنگ میدان هر موضع کې چې موقع په لاس راله نو پر رسول الله مبارک به گزار کوم او انتقام باخله. دا شیبه د رسول الله مبارک د قتل په نیت را روان، او چې کله شکست ګټ شو نو د رسول الله مبارک سره یو عباس صاحب رضی الله عنه پاتې شتر مبارک، یو حضرت علی کرم الله وجهه پاتې، یو روایت کې هغه مرض، یو ابو سفیان ابن الحارث چې د رسول الله مبارک د ترزو یو دی پاتې، یو ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ پاتې، نور تمام صحابه یو خابل خوا غشي راغلل، څوارلس کسان په زخمیان شول، او شکست ګټ شنه 12,000 کې څوک هم نږدې پاتې نه شو. رسول الله مبارک چغی وهی، او دومره زړور انسان دی مبارک چې 400 غشي
لکه نن چې 400 ټوپکې یو مجلس ته نیولې شوي وي او دی مبارک چې په کم اوښ باندې سور نو د هغې نه کوز نه شو مقه شان پې سور او عجیبه لا دا ده چې د کم په اړخ د ده مخه و نو هغې اړخ نه یې مخه مو نه ګرځوم داسې مخامخ ورته ډېر زړور انسان رسول الله مبارک مدینه منوره کې یو ځل د یرې غږ ګډ شپه وه چې څو خلک د کورونو نه راوتل نو ده په اس باندې ګزمم وهلې وه غیر چاپیره ټولې دشتې کتلې وي او چې واپس مدینې منورې ته راغې خلک نوي نوي د کوره راځي یره د یرې یو چغه وشوه او څه خطر دی مبارک ورته وایي لم تراعو لم تراعو یریږئ ما یریږئ ما غیر چاپیره دشت او بیابانونه ما ټول کتلي ما پیرې کړي دي هېڅ خطر نشته شیبه چې وکتل چې ټول خلق خو یو خوا بل خوا تلي دي دا اوس موقع ده راځه چې حمله پې وکړو نو د شا د خوا نه شیبه را روان شو توره ورسره او چې کله د رسول الله مبارک د دې اوښې د لکۍ ته رانږدې شه چې ګزار کوي نو ګزار مبارک ته رسي نو داسې توره یې راویسته او چې کله یې په رسول الله مبارک باندې ګزار اراده کوله فبرق برقة شدیده یو سخت برېښنا راله او داسې پړق شه دی وایي چې خطف بصري زما د سترګو نظر یې رانه ویوړو بس په سترګو شمکور وړون شومه شیبه وایي کېناستم چې کېناستم لږ وروستو مې کتل چې نظر مې بیا کار شروع بیا مې توره راویسته او چې کله مې حمله کوله نو دویمه یو برېښنا راله زما د سترګو نظر بیا لاړه او چې کله مې دریم ګزار پې کولو نو رسول الله مبارک مخ خو د کفارو پاړه خو زه خو د شا د خوا نه وم خو د هغه مبارک نظر هر خوا لګېده علامه قسطلاني رحمت الله علیه وایي د مبارک نظر هر خوا لګېده داسې نه و چې دې اړخ ته نظر و بل خوا نه و بلکې د هغه نظر شاتم لګېده هر اړخ کې د هغه مبارک نظر کار کو هغه مبارک مخ راتاو که ورپسې دا یو ځل دوه ځلم هغه په نظر کې راوستی دی چې سړی را روان دی په ما حمله کوي خو یو ځل دا بل کمال م ورته ښوده چې اورېږه ستا او زما په منځ کې څه نور حایله شته که نشته نو برېښنا منځ ته راله خو دریم ځل چې عزم و اراده ده ګزار کوي مبارک مخ ورته راړی یا شیبه د جنگ په میدان کې خلک کفار وژني او ته په امام الانبیا محمد مصطفی ګزار کوي دا څه کوي بس دی وی په ما باندې اړه چو لګي زرالم او رسول الله مبارک ته میلاسونه ورکړل او چې کله میلاسونه ورکړل ګوره 400 غشي شروع دي ښه نو چې غشي او ډزې شروع نو څوک چا طبیعت ورکوي پیر سے مرید طبیعت ورکوي د ډزو ټیم وي دا د رسول الله مبارک شجاعت او زړورتیا ده چې یو خوا جنگ او جهاد شروع دی او بل خوا شیبه راوړندې شه ایمان راوړي او مبارک ته څنګه لاس ورکوي چې لاس یې ورته ورکړل وی ووایه کلمه د شهادت او چې هغه کلمه شروع کړه مبارک چې دې زړه ته نظر وکړو نو په ژبه کلمه وه خو دننه زړه کې نه وه نو ما درته وویل چې د مبارک لاس کې څه کمال دا سوکې جمع او شیبه یې په دې سینه کې په سوک باندې ووهه او چې وی وهه ورته وی قل بیا ووایه کلمه د شهادت او چې هغه کلمه ولسته او مبارک دې زړه ته وکتل نو سمیم القلب ته نه وکوزه شوي بیا سوک جمع کوي په دې سینه کې وهي بیا ووایه هغه چې بیا وایي مبارک چې بیا ورته ګوري او چې کله دریم ځل په دې سینه کې په سوک باندې ووهه هغه شیبه قسم خوري وي یا رسول الله په دې مخامخ ورته وایي چې دریم ځل ستا دا ګوتې زما دې زړه ته لا نه وي رسېدلې په تمام روی زمین کې مبغوض ترین انسان ما ته تاسو ښکارېدی او ستا دا دین په ټوله دنیا کې ما ته بیکاره دین ښکارېده او ستا دا وطن په ټوله دنیا کې ما ته بد وطن ښکارېده خو چې دریم کرت دی دا ګوتې زما په دې زړه باندې ولګېدی نو یا رسول الله زما په زړه څه چلو شه والله العظیم تمام روی زمین کې د هر انسانیت نه ما ته محبوب و ستاسې ښکارېږي
او د تمام وطنونو نه ستا وطن مدینه منوره راته اوس محبوبه ښکاري. کامل مومن داوي چې تمام روی زمین کې به مدینه منوره دته د هر ځای نه محبوبه وي. د بیت الله شریف نه به م په زړه کې د مدینې مینه سیوا ساتي. دا هغه وخت نه صحابه داسې دي او د هغې نه بعد تابعین هم داسې وو چې هغوی به د مدینې منورې سره محبت زیات. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ باندې چې حالات سخت شول، ملګرو ورته وویل دا وطن پرېږده شام ته لاړ شه. وی شهادت قبلولی شم خو د رسول الله مبارک ګاونډ نشم پرېښودلی. امام مالک رحمت الله علیه 2 کاله مدینه منوره کې دی، یو حج کړی دی. چا ورته وی بیا نفل حج ته نه ځې؟ وی هر کال مې اراده وي چې لاړ شمه، خو چې کله د حج په ارادې روانېږم او زړه کې راولم چې ځم به، زړه کې مې راشي چې مرګ د مدینې منورې نه بهر راته رانه شي، واپس پاتې شي. زما معزز د رسول الله مبارک هغه لاس باطن اړخ معنا اړخ کې دومره کمالی دی چې د شیبه د سینې او جگر ته کله ورسېده، الله رب ذوالجلال د هغه سمیم القلب او دننه زړه ته دغه ایمان بهترینه سرمایه ورسول. مکه معظمه چې کله فتح شو، رسول الله مبارک اعلان وکړ وی چې څوک د عثمان ذوالنورین کور ته لاړ شي نو ما پناه ورکړي، او څوک چې د الله رب ذوالجلال حرم ته راشي نو ما پناه ورکړي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په منډه منډه لاړ او خپل سپینګیری پلار ابو قحافه چې دی وخت پورې ایمان نو راوړی د کور نه یې راویسته، ولاس نه یې نیولی دی او د رسول الله مبارک حرم شریف کې تشریف فرما دی راوست. اوس یې راولي ایمان پرې راوړي، او چې کله یې مخامخ ورته کېنو نو رسول الله مبارک د اخلاقو د وجې نه حضرت صدیق صاحب ته وایي دا سپینګیری دی ولې را تکلیف کړی دی؟ خیر دی زه به کور ته ورغلی وی بیعت به مې ورسره کړی وي. هغه ورته وایي ابو قحافه ته پکار دی چې ستا دربار ته راشي، ځکه دی ایمان راوړي، دی د بیعت په دایره کې دننه کېږي. او چې کله یې هغه ته وویل کلمه ووایه، نو چې هغه کلمه په ژبه باندې وویله نو زړه ته کوزه نه شو. نو رسول الله مبارک دا سوک را جمع کا او د صدیق اکبر سے پلار په دې سینه کې ووه، بیا ورته وی کلمه ووایه. چې بیا یې دې زړګي ته ورته وکتل نو سمیم القلب ته کوزه نه وه، بیا یې لاس جمع کو دی په سینه کې ووهه. او چې دریم کرت په سینه کې ووهه، الله رب ذوالجلال د مبارک د دې ګوتو د برکته د هغه سپینګیري چې ډېره زمانه یې د شرک په دوره کې تېره کړې وه، الله رب ذوالجلال د هغه دننه زړه ته د ایمان دا عظیمه سرمایه کوزه کړه. عرض مې دا کو زما معززو چې منو دا خبره چې ګوتې د رسول الله مبارک شپږ نوي 15 وي د هر لاس، بشر دی د آدم علیه السلام په اولاد کې، خو د باطن په اړخ کې د رحمت للعالمین هغه لاس کې بیا دغه شانته معنا و کمال و باطنیت و قدرت چې هغه د عام انسانیت په لاسونو کې نشته. په غزوه بني مصطلق رسول الله مبارک لاړو چې کله واپس راځي، دشتو بیابانو د کیکرو دا واړه واړه بوټي، ګرمي زیاته وه، د قیلولې او د غرمې د خوب ټیمو، صحابه کرام دی ونو لاندې ځای په ځای آرام کوي، یو غټ بوټی و د هغې لاندې مبارک ځان ته وده شو، توره یې راواخیسته او داسې اونې ته یې اویزان ده کړه. یو کافر دی نو هغه را روان شه پټ، او زړه کې دا عزم کړی دی چې موقع ګورم په رسول الله مبارک باندې او دی به شهید کو. چې ګوري ټول صحابه آرام وده دي او رسول الله مبارک هغه هم وده دی، راغی د رسول الله مبارک دا خپله توره یې راواخیسته او د تیکې نه یې بهر کړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پې را بیدار شو. چې را بیدار شه، کافر ورته وی ما نه به دې اوس څوک خلاصوي؟ دی مبارک ورته وی الله به مې درنه خلاصوي.
محدثین دلته د پهلوانۍ واقعه نه راخلي، امام بخاري هم نه ده راخستی، خو اهل د سیر یعنی د تاریخ علماء ذکر کوي. جبرائیل علیہ السلام دا هغه ځای نه راځي، الله رب ذوالجلال ماموري چې ځان په سرعت باندې ورسو او دی کافر ته چې گزار ورک نو تورت لري پریوتو دی اخواته خالی ودرې توره د رسول الله مبارک لاسونو ترال ویتاب عثمان سو خلاصي هغه ورته وی یا رسول الله زم پهلوانیم اوستانه ماته چا ویلی چې ډېر قوي انسان ما سره لږ غېږه ونیسه پهلواني وکړي. تمام صحابه وددي رسول الله مبارک د سره په پهلوانۍ باندې شو او چې کله پهلوانۍ باندې شو نو دا کافر ډېر معروف پهلوانو دی اوچت کو رسول الله مبارک په دې سینه ورته کېناسته توره یې په مرۍ ورته کېښوده وی اوس دې څوک خلاصوي. هغه ورته وایي که یو کرت بیا په غېږه رالی نو خبر خوشې کوي راځه چې بیا ورشو نو په دویم ځل یې سملو وی که یو کرت بیا په غېږه بیا یې دریم ځل سملو نو دریم ځل داسې خړې داسې سترګې ټیټې وي او طرف ته غلی کېناست. صحابه را بیدار رسول الله مبارک را غونډ کړل وی راشه زه ودوم او دا کس راغی زما توره را واخیسته او ما ته وی څوک به دې رانه خلاصوي. ما وویل چې الله توره تې لرې پرېوته توره مې را واخیسته دا د ستاسو د وړاندې اوس هم ناست دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام ورته عفو وکړه وی ځه خپله مخه باندې د مبارک د بهترینو اخلاقو د وجه نه الله هغه ته ایمان نصیب د رسول الله مبارک باطن اړخ کې بیا د لاس کې طاقت داسې و چې د دنیا پهلوانان پهلواني ورسه نشي کولی او د احد په میدان کې چې کله شکست ګډ شو مبارک داسې بره د غره په اړخ باندې روانو نو یو کس د کافرانو کې د هغه نوم ابی بن خلف دا د امیه بن خلف رور دی. مکه معظمه کې رسول الله مبارک د ویلي د کافر ورته ویلي چې زه به تا وژنم مبارک ورته ویلي چې زه به تا وژنم دا خبره سره شوې وه. کله چې د احد په میدان کې شکست ګډ شه مبارک د غره په اړخ روان دی او دی خوانه دا کافر په اس باندې سور دی آواز کوي وی کم خوا رواني ما ته دې نو ویلي چې زه به دې وژنم ا د مکې معظمې خبره دې رایاده کړه. رسول الله مبارک د غره د خوانه بیا راتاو شو زخمی زخمی و مخ مبارک اوه ځایه لګېدلی و ګیره مبارک هم په وینو رنګینه وه ګریوان ته هغه وینې څڅېدلې وې ډېر ستړی و او صحابه ورسره دي. صحابه و اراده وکړه چې دا کافر ونیسي او مړی کړي. مبارک ورته وایي ټول شاته شئ لرې شئ په یو میدان کې د ما ته چیلنج را کړی و چې زه دې وژنم او ما ده ته ویلي و چې زه به دې وژنم نن پرېږدئ ما دې معلومه و رسول الله مبارک په ځمکه ولاړ او دی په اس باندې سور دی او چې کله یې ګزار ور باندې وکړه نو د اس نه داسې لرې یو خوړ و په هغه خوړ کې وغورځېد دا مټې ولګېده خلکو اوچت که ډېر زخمیان په کافرانو کې شوي وو چا چغې نه والې د ابی بن خلف داسې رمباړې والې چغې والې کافرانو پې غورونه ورکړل وی سخت سخت زخمیان جاړي نه ورته جاړي هغه ورته وایي زه داسې چا والی یم چې هغه زندګۍ کې دروغ نه دی ویلي او ما ته یې ویلي و چې زه به دې وژنم زه مړ کېږم او چې کله رابغ ته ورسېده رابغ ته رابغ د مکې معظمې نه داسې 120 کیلومتر کې د مدینې منورې پخوا دی میقات الشامین جحفې سره قریب دی غزې کې یو شپه مونږ کړې وه هغه ځای ته چې ورسېده ابی بن خلف مردار. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي وی زه عمرې ته روان وم او چې کله رابغ ته ورسېدم نیمه شپه وه او یوازې وم وی یو ګورم چې یو قبر دی دا قبر وشلېده او د دې نه یو سړی راووته په خپو کې زنځیرونه و دې قبر نه د اور لمبې پورته کېدې وی چې زه ورنږدې شوم ما وپېژنده ابی بن خلف ما ته یې چغې وهلې چې تن دې خراب کړم لږې اوبه راکړه یا عبدالله بن عمر
او ما اوبه ورنکړي هغه زنځیرونه ورکې خپو کې و چې راخ کو واپس دې اور ته او دې قبر ته کوز. زما معزز نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا مبارک لاسونه الله تعالی د باطن او د معنا په اړخ باندې بیا پکې داسې طاقت اچولیو، قدرت اچولیو. عرض میں دا کو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ یو ځل په طائف کې د خصعم په قبیله کې څه خلک پیدا شو. هغه یو کوټه جوړه کړه، ا کوټې ته تور غلافونه واچول او هغه کې یو بوتم کې خود او خلکو ته ویل چې کعبه شریف بیت الله شریف ته مزید هغه بدل کې ما کعبه جوړه کړې ده او راځي دلته طوافونه کوي. رسول الله مبارک ته چا اطلاع ورکړه چې د کعبه مقابله کې خلکو بل کعبه جوړه کړې. اعلان وکړه چې دا کعبه بسو قرآن کی جعلی کعبه. جریر رضی الله تعالی عنہ نو ایمان راوړو. وی یا رسول الله اجازه تو کوي زبل ارشم ما سره اچا ته ضرورت نشته، زه د خپل کورنۍ نه یو نیم سل ځوانان لرم، ټبر لرم، هغه بزان سره بوزم. او چې کله راغلل د دین وړاندې حضرت جریر صاحب چرته په اسبانه سورلی نه وکړ. اوس روان دي یمن ته، نو تقریبا 400 کیلومتر حرم جوړیږي، 800 کیلومتر نجران جوړیږي، بیا یمن داخليږي، کم از کم یو نیم زر کیلومتر فاصله مزل. راغی وی یا رسول الله زه خو جهاد ته ځم، ستاسو امر پځې کوم، خو د دین وړاندې زه په اس چرته سور شوی نه یم. نو زه به په اس دومره سفر څنګه کوم، دومره لري به څنګه ځم؟ دا خو په کمزوري مزل نه توی کیږي، منډه وال غواړي، او زه په اس سورېدی نشم. رسول الله مبارک دا خپل سوک جمع کا او حضرت جریری په دې سینه کې داسې ووهه، اللهم اجعله هادیا مهدیا. یا الله جریر صاحبا بل د پارم د هدایت ذریعہ وګرځي او خپل هم په هدایت باندې برابر کړي. هغه وی چې زه څنګه په اس باندې سور شم، ما ته وی ورخیجاس تا به ویګنی ما ډیر عمر د اس ټریننګ کړی دی، بیا زه چرته د اس نه پرې نه وتم. او چې کله هلته ورسېده نو د مخې سره یې کعبه ورته ورانه کړه، هلته څه خلک وو هغه یې مړه کړل، څه یې بندیان کړل. واپس چې را روانېږي قاصد ته وایي چې ته اس مخکې وځغلوه تر څو چې د رسول الله مبارک زړه ته سکون او آرام میلو شي. هغه مخکې را ورسېده او رسول الله مبارک ته وایي چې زه چې تېنه راتلم نو داسې تکه تورم پرېښوده لکه اوښ چې په من او خارښتي شي، نو خلک پې نازړه مږي، توره دوا پې مږي. وی داسې م اوس وځوله او کعبه م ورته ټوله ختمه کړه. عرض مې دا کو معززو چې هغه لاس د رحمت للعالمین د باطن په اړخ چې کله د حضرت جریر سینې ته ورسېده، الله تعالی تنه د اس په باب کې یو ماهر انسان جوړ کا او د جهاد په باب کې تنه الله تعالی لوی غازی جوړ کا. او د هغې لاسونو مبارکو د رحمت للعالمین باطنی اړخ ته چې وګورئ چې کومو صحابه کرامو رسول الله مبارک په دې لاسونو کې لاس ایښی و، چا چې دغه لاس کې لاس ورکړی و، الله رب ذوالجلال د محبوب بیعت تخپل بیعت وي. الذين يبايعونك هغه خلق چې تا سره بیعت کوي یا رسول الله، انما يبايعون الله، یقینا حقیقت کې دی د الله تعالی سره بیعت کوي. رسول الله مبارک دی مجلس تا الله تعالی خپل مجلس ویل دی. د بخاری شریف حدیث دی، حلقه د صحابه جوړه وا او درې کسان راغله. دا یو داسې په دې حلقه کې جدایي ولیده نو پاغې کې کېناست، او دا دویم د حیا د وجې نه د حلقې شاته کېناست، او دا دریم واپس لاړه چې زه حلقه کې ځای نشته. رسول الله مبارک صحابو ته فرمایي د دې دریو خلکو قصه درته وکم. اما احدهم یو د دې دریو چې فآوا الی الله فآواه الله، د الله مجلس تر روانو
الله خپل مجلس کې ځای ورته ورکړ. علما محدثین وایي چې دی خو الله ته نه راغلی، رسول الله ته راغلی. دی خو مدینه منوره کې رسول الله مبارک ته راغلی او دی خو د الله مجلس ته نه راغلی، د رسول الله مجلس ته راغلی او دا حلقه خو د رسول الله حلقه وکنه. اور نبی علیہ السلام ته تعبیر څنګه کوي؟ اما احدهم، بخاری حدیث دی، فآوا الی الله، دا الله مجلس ته راغی، فآواه الله، الله خپل مجلس کې ځای ورکړ ورته. نو د رسول الله مبارک مجلس دا د الله تعالی مجلس، د رسول الله مبارک بیعت کول، انما یبایعون الله، دا د الله تعالی سره بیعت دی. الله تعالی سره څوک وابستګي او تعلق بغیر د واسطې د محمد مصطفی نه نشي جوړولی. انسان مقدر دی، انسان په تسفل کې دی، انسان په هر اړخ باندې چې کوم دی خاکی دی او خاک کې ظلمانیت وي، په خاک کې تیاره وي، په خاک کې قدرت وي، خاک د شیشې په شکل نه وي، دی کې سنخ کاری او الله رب ذوالجلال نور دی. دغه مقدر، دا متصفل، دا ظلمانی، دا هغه نورانی ذات سره کله رابطه جوړولی شي؟ د دې رابطې دپاره لابودي ده د یو برزخ نه چې دوه جهته لري، یو جهت بشر دی او بل جهت د نور دی. د نور په جهت به د خالق کائنات نه اخذ کوي او د بشر په جهت باندې به بندگانو ته فیض عطا کوي. که د بشر نه د انکار او کم کار دی خرابېږي او که د نور نه د انکار او کم کار دی خرابېږي. رسول الله مبارک هم نور دی او هم بشر. عرض میں دا کو چې د مبارک بیعت دا د الله تعالی بیعت قرآن کریم حواله ده، انما یبایعون الله، دی بیعت د الله تعالی سره کوي څوک چې تا سره بیعت کوي. او د مبارک هغه مجلس دا الله رب الجلال خپل مجلس وی دا یو چې دی فآوا الی الله فآواه الله. او دا دویم کس چې د حلقې شاته کې ناسته ادب وکړو، حیا وکړه، فاستحیا من الله، د الله تعالی نه حیا وکړه، نو الله تعالی به دته عذاب ورنکي او هغه دنه چې کوم دی حیا کوي په دې معنا باندې چې عذاب بنه ورکړي. وی هغه دریم کس زمونږ د مجلس نه اعراض وکړه، فاعرض عنه الله، بیا څوک چې زما د مجلس نه لاړل الله تعالی د هغه نه اعراض وکړه چې زما مجلس ته رانه. عرض میں دا کو هغه لاسونه د رحمت للعالمین چون پنځه ګوتې لري، بشر دی، د آدم علیه السلام د اولاد نه دی، خو د باطن او د معنا په اړخ باندې الله دې بیعت کې بیا دا اثر خيو چې چا دې مبارک وتعالى ورک الله تعالی غي تخپل بیعت وي، چا چې د سره مجلس وک الله د الله تعالی سره چې کوم دی مجلس یې ورته. ان الذين هغه خلق چې مخادعه د مسلمانانو سره کوي، دا دوکه د الله تعالی سره کوي. ولی د الله د بندگانو د خواص او دوکه د الله تعالی سره دوکه. نو عرض می دا کو داغین بعد بیا چې کوم تابعین د صحابه سره بیعت وکړه، په دغه لاس کې الله تعالی دا اثر پرې خوخه. دا بعض خلک طالبانو ته هغه ورځ ما ویل دوی خود علم نه لري، دي خود د عقل نم خدای تعالی خلاص کړي. دا بعضی بد عقیده خلک کړي، دوی سوي دی وی د معصوم برکت مونږ منو، او چې څوک معصوم نه نو برکت نه من. معصوم څوک دی؟ پیغمبران خو معصوم دي کنه. نه دا خلک وی د پیغمبرانو برکت منما، خو چې کم څوک معصوم نه لکه صحابه اولیاء وې د دې برکت نه. دا څه خبره؟ نو ما طالبانو ته ویل مې د دومره قمقل خلک چې د روم نه یو چوغه رسول الله مبارک ته چارولی غلا، روم نه رومیانو جوړه کړی و، یعنی کافرو جوړه کړی و، داغي عبدل د کافرو په لاس باندې شي. او امام بخاری په بابم لګولې وی منځ په هغه جامه کې چې کومه جامه کافرو جوړه کړی روا ده، هم دغه پیش کوي دلیل. نو هغه چوغا چې کافرو جوړه کړی خو دغه چوغا د رسول الله مبارک د وجود سره ولګیدا،
د مسلم شریف حدیث د صحابو د برکت او د شفا د پاره استعمال کړه که استعمال نه کړه وابیان او پنځپیریان وی دا خو مونږ منو څنګه مانی وی دا خو د رسول الله مبارک برکت دی کنه دا خو معصوم دی او د معصوم برکت منو اوس دومره د عقل نخلاص دی چې هغه چپن چې کافرو جوړه کړی دا د مبارک د وجود سره ټچ شو د هغې برکت مني او هغه صحابه چې هغې لاسونه د محمد مصطفی سره ټچ شوي وی برکت شرک سوچ مو دی علم نه خو لري دی خو د عقل نه خلاص دی د چپنې چې کافرو جوړه کړي برکت مسلم کې ثابت دی وی دا منو او چې وی د صحابو برکت وی نه صحابو برکت نشته نو دا لاس د رسول الله مبارک د لاس سره ټچ شوی دی که نه دی ټچ شوی دغه لاس چې د هغه د لاس سره ټچ حجر اسود ته چې وابیم لاړ شي نو د ښکلولو کوشش یې کوي داسې ده که داسې نه ده او کاڼی دی ګورې کاڼی دی بخاری شریف حدیث ته عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کعبې ته ودرېد او خلکو ته طواف کو داسې عزت چې ولیده وی الله د عزت نورم زیات کا خو ما ته په یقین سره معلومه ده چې صحیح مؤمن د الله ولی چې د ستانه د الله په دربار کې ډېر احترام لري بخاری حدیث دی چې د الله د ولی احترام د کعبې نه د الله په دربار کې زیات دی نو هغه کاڼی چې عام کاڼی دی جنت نه راغلی دی خو کاڼی دی او د بخاری په حواله او د صحابو په عقیدت د اولیاء او مقام په دې اوچت دی ځکه چې د کعبې د عام کاڼی د مکې کاڼی دی دا چېرته نه دي ثابت چې دا به جنت ته ځي یو خو حجر اسود دی یو عام کاڼي دی نو عام کاڼي خو جنت ته نه ځي او د الله اولیاء او دوستان به جنت ته ځي د جنت قابل دي د الله د معرفت قابل دي نو کاڼی چېرته د الله دوست او ولی او صحابي ته رسېدی شي خو هغه کاڼي برکت د هغې ښکلول دی مني او که چا یو ولی الله ښکل که او یا یې چې کوم دی نو د هغه لاس ښکل که یا یې خپې د برکت دپاره ښکل کړې نو بیا وایي شرک دی وکړو ناروا دی وکړو نو عرض می دا کو معزز دغه کمالی لاس د رحمت للعالمین چې د باطن په اړخ کمو صحابو دی کې لاس کې خدا الله رب ذوالجلال هغې نه د اولیاء او سرداران جوړ کړل ښه هغې نه د اولیاء او سرداران حدیث مبارکو کې راځي چې تابعین کله د صحابو ملاقات ته راځي ډېر حدیث په دې وارد دي پوښتنه ترېنه کوي وی هغه لاس دې راوښایه کم لاس چې د محمد مصطفی په لاس کې ورکړی هغه صحابه خو عاجزه خلک وو که نه هغې به لاسونه پټ کړي وو ځکه تابعین عاشقانو هغې به هم دې لاسونو پسې ګرځېدل چې دا د مبارک د لاس سره لګېدلي نو چې کله به صحابي ورته دا لاس راښکاره که تابعین به راپاڅېدل ښکل به یې کوي دا لاس د محمد مصطفی د لاس سره لګېدل زما معززو بیا هغه تابعین چې د صحابو سره لاس د بیعت ورکه الله تعالی د نبی علیہ السلام د لاس برکت هغه د صحابه لاس ته څه حصه د برکت لاړه او چې تابعینو په هغې لاس کې لاس ورکه نو وګورئ چې الله تابعین څومره مختاره خلک پیدا کړل خیر القرون کې راله نبی علیہ السلام صفت وکړه خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بیا تابعین دی بیا تبع تابعین بیا تبع تابعین رالل د تابعینو په لاس کې لاس ورکه هغه څومره بهترین خلک جوړ شو او د هغې نه بعد ثم یفشو الکذب بې دروغ افشا شو او دروغ او بې ځایه ګواهیانې د دروغو دا شروع شوي خو سلسله د بیعت نه ده ختمه اوس هم چې تاسې ګورئ ذي قدر انسان ته وګورئ عزتمند انسان ته وګورئ چې چاته خلکو د صلاح په نیت کتلي وي یا ورته بچی راولي چې دا دم که یا ورته د قدر په نظر ګوري و احترام یې کوي او لاس او خپې ښکلوي یاره زه یم چې دا د سره کېدی نه شي چې هغه د بیعت په کړۍ کې چېرته داخل سړی نه چېرته چې تاسو ګورئ علما څومره ډېر دي که نه ډېر علما څوک یې بیان ته بوزیم نه زمونږ الحمدلله د دې بیانونو د وجې نه موبایل بند کړی مرګري شکایت کوي وی نمبر دی بند تاسو یقین وساتئ چې څه کم 2 میاشتې مخکې ما د ربیع الاول پروګرامونه یو کم 80 پروګرامه ما اخیستي دي یو کم 80 پروګرام دا د بیعت برکت دی چې زه د باړې حضرت سے پیر چی خراسانی رحمت الله علیه
پکړی د بیعت کې داخله باچا سے مبارک تو ګورئ چې دا تاسو په دې علاقه کې خو جماعتونو کې ډېر امامان دي کنه تاسو پستر ګورئ چې قدر د زیات دی که د هغې امامانو زیات دی تاسو ته دا پته لګي که نه لګي خدای به چا سره د بیعت په کړۍ کې داخل وي کنه هغه چې چا سره دی د بیعت په کړۍ کې راغلی هغه لاس د بل چا په لاس به میلو شوي هغه لاس به د بل په لاس میلو شوي هغه به تابعینو ته رسېدلی هغه به صحابو ته رسېدلی هغه به بیا د محمد مصطفی د لاس سره میلو شوي دا هغه برکات دی چې رارسېدلی کنن د هر پیر په لاس کې الله برکت اچولی دا برکت د لاس د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې دا شجره نه وي او دا کړۍ زنځیر په زنځیر متصل رسېدلی نه وي په منځ کې انقطاع راشي یقین وکئ په هغه ورځ باندې به هغه پیر ختموي هغه دربار به ختم وي او خلک به په خپل طرف باندې ترې روان وي او چې کم دربار ته دا خلک رامات دي او راځي او هغوی ته د بیعت په لاس ورکوي هغوی سره اجازات متصله وي ګورئ هغوی سره دا شجره د سلسلې روانه وي که مونږ کمزور یو نو دې زمانې مشایخو کې به هم کمزوري مونږ کې به هم وي خو دغه لار چې مونږ د چا اختیار کړي دا ډېره پاکه لار په دې کې ډېر لوی لوی قطبان تېر شوي دي لوی غوثان تېر شوي لوی ابدال تېر شوي لوی قیومان تېر شوي لوی لوی هستۍ په دې کې تېرې شوي دي دا هغه یو قیوم او متصرف او قطب او د ابدال د برکته که دې شجره کې ما غونې کمزور انسان هم راځي الله د هغه په لاس کې هم برکات اچوي د دې لویو خلکو د برکت د شجرې کمال وي دا روحاني بچیان دي د دغې لویو لویو خلکو هغوی په دې خپل اولاد باندې نظر لري یقین وساتئ ښه زمونږه الحمدلله څلورو سلسلو کې دا مشایخ او مریدین چې دي د نورو مشایخو سره ضد نه لري ټول ورونه دي که څوک کمه شجره کې وي او کمه سلسله کې وي خو بیا هم هر چا باندې د خپل مشایخو باندې غلبه وي که زما یو استاذ او ما ته یې وویل چې یو ورځ ما باندې د دې مکتوبات شریف د مطالعې د وجې نه د دې نقشبندي مینه ډېره غالبه شو هر کتاب چې ګوري نو جانب په سړي غالبېږي ډېر غالبه شو دا مینه راباندې غالبه شوه نو دې کې د قادري شریفې یو مرید راغی د بلې سلسلې نو ما هغه ته د نقشبندي زور کو چې دا ډېره بهترینه طریقه ده مقصد مې وي د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بېدبي نه وه خو لکه دې طرف مې زور وی چې شپې وده شومه وی خوب ګورم چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په اس باندې سور دی او توره یې داسې راایستلې ده او داسې په غضب او په جلال را روان دی چې تا زما د نوسي او زما د کس ته څه خبره کړې دومره په جلال او په غصه وی قریب و چې زه په دې توره باندې والی وم ما خپل استازو ما ته حکایت کو وی بیا دی بل اړخ نه مې چې وکتل امامنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه راغی او زما او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مینځ ته شه و هغه مبارک ته یې سوال وکړه چې دا زمونږ اولاد دی لږ ګزاره ورسره وکړه معافي ورته وکړه ما مقصد دا دی چې دا مشایخ په اولاد خفه کېږي دی روحاني اولاد دی که دوی کې کمزوري وي ولې به نه وي دې زمانې ملا کې به هم کمزوري مشایخو کې بم وي دربار کې بم وي مونږ کې بم وي خو د دې زمانې موافق دا کملار چې مونږ اختیار کړي دا د مشایخو د اولیاو دا رسول الله مبارک ته د رسیدګۍ او د هغه په واسطه الله رب الجلال ته د رسیدګۍ ولار ده نو ما عرض وکړه چې د هر پیر دربار ته تاسې ځئ او د هغه په لاس کې لاس ورکوئ او څه برکات مو ولیدل نو په دې یقین وساتئ چې دا برکت د لاس د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دا دیتا دا برکات دا حق مبارک لاس نراغلی و حدیث مبارک کی راضی من ماتا ولم یکن فی عنقه بیعا ما تمیت الجاہلیہ سوک چی مرشی او دا دا پغاڑا کی دا بیعت قڑی نوی دا دا جاہلیت پا مرک باندی مروی حدیث تا مسند احمد دے حدیث تا مسلم دے نو دی کی یو بیعت دے دا امیر المومنین سرا او دا وقت دا بادشایان او دا عمراو سرا او بل بیعت چې کم دی دا عملی بیعت دی د مشایخو سره نو حدیث کې دا تفصیل خو نه دی راغلی چې دا کم بیعت مراد دی
نو باید چې انسان په یو ناڅه بیعت کې د خپل سر وردن نه کی چې هر بیعت وي که د امیر المؤمنین سره بیعت وي د هغې هم مخالفت ونه کی چې چېرته امیر المؤمنین پیدا شي وي نو باید خلک د هغې په بیعت کې دننه وي که جهاد کوي د هغه د مشورې او د قمندې د لاندې وي تر څو د دې حدیث په خلاف کې رانشي او دارنګې چې چېرته مشایخ وي د مشایخو سره عملی بیعت باید دا خلک وکړي نو تاسو کې چې څومره خلک دلته ناست یئ چې څوک د بیعت په دایره کې دننه یئ هغې دې ته د قدر په نظر وګورئ او دا د الله د دوستۍ او د رسیدګۍ یو ذریعه وګرځوئ او دربارونو ته چې ځئ نو د الله دوستي مقصد کوي او تاسو په خپل ځان کې ټیم په ټیم تحول راولئ او باید ستاسو محافل د عامو خلکو د محافلو نه ډېر توفیر ولري تاسو صوفیه یئ تاسو سنیان یئ نو تاسو به ډېر د ادب مظاهره کوئ ډېر د ادب د خلکو په مجلس کې که هر څه کېږي خو تاسو به نه کوئ ځکه چې صوفیه خو اسم د ادب نه ډک خلک وي صوفي خو وي با ادبه نو زمونږ او ستاسو مجالس به د ادب وي په مجلس کې ډېر زیات کوشش کوئ داسې کارونه چې هغه د خلکو د اعتراضاتو سبب ګرځي مه کوئ هغې نه الله هم پې خفه کېږي رسول الله مبارکم بس داسې مجالسو ته چې کله م راځئ د ثواب په نیت د نبي علیه السلام د محبت د اظهار په نیت د الله د عظیم نعمت د شکرانې په نیت باندې د علماو نه د یو څو بهترینو مسایلو د خبرو د اورېدو په غرض باندې راځئ کښېنئ دلته اورئ او خپله ژبه د رسول الله مبارک په درود شریف لمده ساتئ او چې دا چپم کښېنئ د الله په عبادتګاه کې کښېنئ الله به اجر درکوي د مشایخو آخري دعا به درته کېږي په خیر خیر سره به کورونو ته ځئ څومره محافل چې دلته کېږي ټولو سره مینه باندې شرکت وکئ او دې مجلس نه ضدونه مه جوړوئ ښه دا سوال درته کوم چې ضد هر کار کې نه نوځي هغه کار بربادۍ ګورئ هغې کې بیا اجر نه وي د الله کور جومات جوړول څومره لوی اجر لري من بنا لله بیتا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې یو کور مسجد جوړ که الله به جنت کې ورته کور جوړ کړي صحیح ده څومره اجر لري خو ته دا جومات دی دلته مقابل کې پټۍ واخله او د دې مقابلې ته بل جومات جوړ که نو ستا دا جومات چې دی مسجد درار دی ټول کتابونه وایي ستا په جومات کې به مونځ نه کېږي ګوره جومات دی جوړ که نه خو لیکن د دې جومات مقابله دی پې وکړه نو دا شانته دې کارونو نه ډیکوریشن مه جوړوئ دې نه مقابلې مه جوړوئ بس دا تاسو خلک به خپل کار کوي هغه هم د رسول الله امتیان دي که رسول الله سره یې مینه یې ودي کې پروګرام که نه یې کوي د سره دې نه کوي هغې به الله په دې خیر کې نصیبه نه یې کړي که نه تاسو به الله پکې نصیب پیدا کړي خو د دې نه مقابلې مه جوړوئ چې یاره دې جومات ته خو دا فلانې مولانا صاحب راغه اورېږه ده سره فلانې مولا وران دی اوس به زه ورته هغه راولم او دې ته خو فلانې راغې اورېږه چې زه ورته فلانې نه او چې بیا مولانا راشي او تاسو چیټ ورکوئ جي دلته یو فلاني سړي دا ویلي او ته دې نه وډزېږه پې نه 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 دا خو هسې ما ته انصاف نه ښکاري د دې مجلس مقاصد فوت کېږي د دې مقصد دا دی چې د مبارک د زندګۍ څه حالات بیان شي لکه دا ما چې مختصر بیان وکړه د نبی علیه السلام د لاسو مبارکو موافق مې یو څو واقعات تاسې ته عرض کړه بل عالم به راشي هغې به د سترګو مبارکو کمال بیان کړي بل به یې د علم بیان وکړي بل به د سیرتو کی بل به د غزاو کی بس ټول چې د مبارک د زندګۍ نه دا خلق خبر شي دا مقصد دی او دا مقابله او دا سيزونه مونږ او تاسو نه به مقاصد پر پاتې کوي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميت الجاهلية